نو کله مو اتفاقي وو یو کور اتفاقي وي هغه کلي دی که کله اتفاقي وي نو هغه د قوم ډېر دی که قوم اتفاقي وي هغه ملک وي تاسو به داسې وي لاړ لکه د خپل لاس کسي کوم ځای کې وي موږ ته غا کولی شوی زموږ یو تنظیم دی د سیدانو شیرازي سادات فورم نمای دی ای تنظیم اغراض و مقاصدو کې دا دی څه اتفاق و اتحاد پاکستان لیول باندې نو موږ همدغې کې یو مقصد دپاره څه دغه مقصد کې ته موږ لګیا یو کور مې کیا نورو ځای کیا چې چا کوم ځای کې اختلاف وي بغیر د دې نه څخه سید دی که پښتون دی خو موږ هغه دپاره کوشش کوو چې دا خپل کسان اتفاقي کړو او موږ چې کله یونیورسټیو کې وو پښتون سټوډنټ فیډریشن والا به یوه ناره لګوله چې لا به یو کېږو که نی ورکېږو نو کله مو اتفاقي وو یو کور اتفاقي وي هغه کلي ډېر که کله اتفاقي وي نو هغه د قوم ډېر دی که قوم اتفاقي وي هغه ملک ډېر دی نو زه خپل طرف نه یمو تنظیم طرف نه د کورمي یونټ طرف نه تاسو ټولو ته مبارکي وایم او تاسو ته ډېر ډېر مبارک وي او تاسو باندې مبارکۍ نه علاوه ما پیشنهاد هغو ته یوه خبره کړې وه ما ورته ویل د هارون او تماچه دوی ته یو ترجمې والا قرآن ویل که نه قرآن داسې دی چې دی مبارکۍ خبره نه دی دی ذمې خبره ډېره غوټه ذمه یې تاسې نه واچوله خو داسې حالات کې چې اوس حالات د کس وي چې بېګا حلف نه دی خاص به بشارۍ کې ښاخه شوه همداسې بل ځای کې همداسې بل ځای کې او عنایت څه راغلو او موږ ورباندې خوشحال یو اول پوسټ مو ونې کړی دی مبارکۍ مو ویل کړي دی سیاسي اختلاف خپل ځای کې بېګا الیکشن کې و دا یو طرف و مو بل طرف و هغه خپل ځای کې خو مذهب کې قوم کې چېرته وي تاسو به داسې وي لاړ لکه د خپل لاس کسي کوم ځای کې وي موږ ته غا کولی شوی موږ به داسې وي لاړ امام والد صاحب چې کله مړ کېدو ما ته یو وصیت کړی ما ته یې وصیت کړی دی چې دغه توري قوم زه شپېته کاله په سر ګرځولی یم دغه توري قوم باندې چې کله بعد اورېدو راشي ته نورسته نه شي نو خبره دا دی چې هغه مارکیات اوسې والدو ډېر به جنازې کې وایي مارکیا هغه اتفاق وو چې هغه ټایم کې دومره بد حالات وو هغه مانځ کې پښتنامه ځان ناست وو هغه مانځ کې عبید حسین افغان ناست وو هغه مانځ کې نور علما ناست وو هغه مانځ کې هغه د ایمنې صاحبان ناست وو ارشاد صاحبان ناست نو مطلب دا دی چې هغه اخري ورځ کومه خبره مقام کې هغه وکړه سردار علي شاه یاره مولانا صاحب لاړو خو موږ ته نه د اتفاق او اتحاد یو ماحول پیدا وکړو دغه اتفاق کې موږ د سوي لاړ یو انشاءالله څه وي خالي غا کوئ موږ د شیرازي سیدان نه دلته موږ نماینده د سره ناست دی کرامات هم بله زیا ویلي دي چې ته خالي غا کوه موږ یوسف خیلو قوم څلور قومو ته مقرر کړی موږ به ته خالي غا کوه موږ به داسې ټول سپیانو غونته وي لاړ نو مولا دعا کوو چې مولا تاسو ته توفیق ډېر کړه چې دغه کومه ذمهدارۍ تاسو نه چولې شوې دی دا ذمهدارۍ تاسو په ښې طریقې سره په ښه هغه سره تاسو دا سر ته ورسوئ او مولا مو دغه هغه کې سرخورو کړه مولا مو چې ته هغه ما که او مولا مو قوم ته اتفاق اتحاد ورکړي